زړونه دي سر نه د خپو پورې په شریعت برابر دي که نه دي واپس کښېنئ. دا اثر د چا دی؟ مشرانو تاسو زامن لرئ، تاسو نوسي لرئ، تاسو خپل کنټرول کې خلک لرئ، جوړ کئ په شریعت یو برابر. تاسو پاسېږئ پاسېږئ داسې وګوره دې خلکو ته. دا هم سیفي دی. تاسو کې به هم زامن و نوسیان د چا وي، دربارونو مشایخو سره به متعلق وي. جوړ کئ په دې ښایست باندې یو ماشوم جوړ کئ. تاسې کوئ دا آسان کار دی چې په دې دور کې داسې ماشوم په شریعت برابرېږي؟ دا د کفر علامات دي. مونږ خو په چلنج باندې هغې مولیانو ته وایو چې حضرت مبارک رحمه الله سیفیان مبارکانو کې د اهلسنه والجماعه د عقایدو په خلاف یوه ذره وښایي. افواګانې مه پیش کوئ، ډیلا کې مه غږوئ. یو عقیده پیش کوئ چې د اهلسنه والجماعه په خلاف زموږ مشایخو عقیده لري. د امام ابو حنیفه رحمه الله د قول خلاف مونږ کړي، دا پیش کوئ. الحمدلله مونږ اهلسنه والجماعه یو. الحمدلله د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهبیان یو. او الحمدلله هغه مشایخ که د قادري شریفي سلسلې سره تعلق لري، که د نورو سلسلو سره لري، هغه خپل رونه ګڼو په دې شرط باندې چې په عقیده د اهلسنه والجماعه مستقیم وي او د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې برابر وي.